बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर के लिए गया सब्जेक्ट साइंस और टॉपिक नन जमुंगा दे इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द खुर्दबीनी जानदार दासी जानदार چې موږ ته په سترګو په نظر نه راځي د دې انفیکشن وایي څه ته انفیکشن ډیفینیشن یې زموږ په کتاب کې مزدار ډیفینیشن ورکړی دی. انفیکشن څه ته وایي؟ ان انفیکشن از ا کنډیشن، دا یو حالت دی ان وچ چې په دې کې یعنی مطلب دا انفیکشن داسې یو حالت دی چې په دې کې ا ډیزیز کازینګ مایکرو ارګانیزم انټرز د باډي اف ان ارګانیزم. ا ډیزیز کازینګ یو بیماری پیدا کوونکی مایکرو ارګانیزم خوردبینی جاندار انټرز دا داخليږي ننوځي د باډي اف ان ارګانیزم د یو بل جاندار بدن ته and start growing there او دغلته کې غټېدل شروع کوي. نو تعریف پیدا شي an infection is a condition. infection سره دا یو condition دی، دا یو حالت دی in which a disease causing microorganism a disease causing organism یا microorganism زیات تر دا مایکرو ارګانیزمز وي ښه، ځکه چې مایکرو ارګانیزم په موږ کې مختلف بیماریانې کاس کوي. نو ډیزیز کازینګ ارګانیزم انټرز د باډي of an organism and start growing there. او دغلته کیسه وکي، دغلته غټېدل شروع کی، مطلب دغلته زیاتیږي او دغه زیاتوالی په وجه باندې بیا په مونږ کې بیماریانې پیدا کیږي. نو دا د انفیکشن تعریف دی چې an infection is a condition in which a disease causing organism enters the body of an organism and start growing there. دغلته کیسه کوي growing شروع کی، دغه growing په وجه باندې د دې انټر کېدو په وجه باندې د دې growing په وجه زموږ په بدن کې مختلفې بیماریانې پیدا کوي. this growth دا growth چې کوم دی دا بړنا دا غټېدل دا سیوا کېدل اپ مایکرو ارګانیزم د خوردبینی جاندار کازز پیدا کوي ډیزیزز بیماریانې ان د باډي په بدن کې. دا د دې مایکرو ارګانیزم نه بیا بیماریانې جوړیږي. کرسټلز اف وایرسز د وایرسز قلمونه and spores of bacteria and fungi او د بکټیریا او فنجای سپورز د سپورز نه دلته معنی مونږ تخم غستلی شو are present دا موجود دي ان ایر په هوا کې، واټر په اوبو کې، سایل په خاوره کې ایټسټرا وغیرہ وغیرہ. مونږ ویلو چې فنجای تقریبا په هر ځای کې د بکټیریا موجود دي په هر ځای کې. نو دا د دوی د سپورز او د وایرس کرسټلز قلمونه چې کم دي دا په سایل خاوره کې او په واټر په اوبو کې په ایر په هوا کې په دې ځایونو کې دا څه دي دا موجود دي. ویر ایور چرته چې د فایند دوی عمومي as suitable environment موزون یا مناسب ماحول they start growing. دوی growing مطلب سیوا کېدل یا غټېدل شروع کی. cause infections پیدا کوي، diseases بیماریان هم پیدا کوي and decomposition او decomposition هم start کوي، تحلیل کول یا د سیزونو څخه کول دا هم شروع کوي. they enter our body دا زمونږ بدن ته داخليږي not only through nose صرف د پوزي ماوث د خولې and wounds او د زخمونو په ذریعہ باندې صرف په دې باندې زمونږ بدن ته نه داخليږي but also along with contaminated water د ګنده اوبو سره د ناپاکو اوبو سره هم دا زمونږ بدن ته داخليږي. مطلب دا دی چې صرف په خولې په ذریعه مونږ ساه اخلو نو مایکرو ارګانیزم هم دننه ځي، د پوزې په ذریعه ساه اخلو هم دغه د ساه اخیستو سره مایکرو ارګانیزم دننه ځي. وونډ زخمونه عموما به داسې کېدله مخکې زمونږ هم چې واړه وو نو چې کله به سزیم زخمي شو خاوره به مې پیاره تیل دا خاورې ماورې په زخم باندې مار ته وایي، ځکه چې په دې کې خو دنیا شی بکټیریا دي په دې خاوره کې. نو که یو ځای زخمي شي په هوا کې خو مایکرو ارګانیزم شته، هوا تیریږي، د دې نه مایکرو ارګانیزم په دې زخم پسې نښتی شي، خاوره ورسره ټچ شي، دوړه د دې نه ورته دا مایکرو ارګانیزم زمونږ په بدن پسې نښتی شي او د دغې زخم په ذریعه بدن ته ننوتی شي. خو داسې راته وایي چې صرف د خولې او د پوزې او د زخم په ذریعه دا زمونږ بدن ته نه ننوځي بټ along with contaminated water د ګنده اوبو سره د ناپاکو اوبو سره د څښاک اوبو سره هم دا زمونږ بدن ته ننوځي. که مونږ څښاک اوبه استعمال کړو ویسکو یا لاس ماس پې وینځو د لاس مونږ خولې له ویسو نو د دې په ذریعه سره هم دا زمونږ بدن ته ننوتلی شي. our body has the power زمونږ په بدن کې دا طاقت شته، دا صلاحیت پکې شته to kill infectious organism چې بیماری پیدا کوونکي سیزونه دا سالرونکي جاندار دا ووجني. this power to control germ is called immunity. دې ته مونږ immunity وایو. دا کم پاور چې زمونږ په بدن کې دی دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ immunity وایو.
قدرتی دفاع وته مونږ وایو. زمونږ په بدن کې الله تعالی داسې صلاحیت پیدا کړی، زمونږ په باډي کې یو سیسټم دی چې هغې ته امیون سیسټم وایي، او دغه امیون سیسټم څه کوي؟ دا اټ سیوز اس فرام د ډیزیز کازینګ ایجنټس. کم څیزونه چې بیماري پیدا کوي دا مونږ د دې نه بچ کوي، دا مونږ د دې نه ساتي. د دې مایکرو ارګانیزم چې زمونږ باډي ته کله ورننوځي یو فارن ارګانیزم د دغې سره فایټ کوي، جګړه وسه کوي او مونږ ته دا بیمارو نه ساتي. مثال د بارډر دی، په بارډر باندې چې پوج ولاړي فارن پارټیکلز راځي او هغې څه کوي؟ هغې یا واپس کوي او یا یې وجني. دقسې زمونږ باډي ته چې کله فارن پارټیکل ننوځي ډیزیز کازینګ مایکرو ارګانیزم یا ډیزیز کازینګ ایجنټس ننوځي نو دا څه کوي؟ دای کل کوي، وجني یې. نو آسان ډیفینیشن به ولیکو د پاور یا که نیچرل پاور ولیکو. د نیچرل پاور اف د باډي، د نیچرل پاور of the body to control the natural power of the body to control germs is called immunity. To control germs is called immunity. د بدن د قدرتی صلاحیت چې دا صلاحیت په وجه باندې دا ټو کنټرول جرمز چې دا جراثیم جرثومې وغیره دا کنټرول کوي. دې صلاحیت ته مونږه څه وایو؟ دې ته مونږه امیونټي وایو. یا مونږ داسې هم ویلی شو چې د باډي کم د ابیلیټي اف د باډي ټو فایټ اګینسټ ډیزیز کازینګ ایجنټس از کالډ امیونټي. د ابیلیټي اف د باډي، د بدن دغه صلاحیت to fight against disease causing agents چې د ډیزیز کازینګ د بیماری پیدا کوونکو ایجنټ سره کومه جګړه کوي، دې صلاحیت ته موږ څه وایو؟ دغه ایبیلیټي ته، دې ته موږ امیونټي وایو. نو موږ ته وایي چې زموږ په بدن کې دا صلاحیت شته، یو قدرتي دفاع ده، یو قدرتي صلاحیت پکې دی، دا جرمز وجني. دې ته موږ دغې صلاحیت ته امیونټي وایو. ټو انکریز امیونټي، د دې قدرتي دفاع، د دې قدرتي صلاحیت د سیوا کولو دپاره اف د باډي د بدن ویکسینیشن از ډن. ویکسینیشن ستنې انجکشنې وغیره دغه کولی شي. هیو یو سین پیپل اراؤنډ ګیوینګ پولیو ویکسین ټو کډز انډر 5 years of age. تاسو چېرته داسې ماشومان، داسې خلک لیدلی دي چې د 5 سال نه کم ماشومان نو هغو له ویکسین ورکوي؟ نو دا خو مونږ اینو په دې سوسایټي کې، په معاشره کې په هره میاشت کله نه کله په 2مه میاشت کله په 3مه میاشت راوند والا راځي پولیو ویکسین ورکوي. نو تاسو چېرته کې دا لیدلی؟ دا د دې دپاره ورکوي چې ټو انکریز امیونټي اف د باډي، چې د بدن نه امیونټي سیوا کړي، د قدرتي دفاع د صلاحیت سیوا کړي. سیملرلی دغه شانتي ویکسین اګینسټ مینی وایرل اینډ بیکټیریل ډیزیزز آر آلسو اویلیبل. د وایرس او د بیکټیریا نه چې کومه بیماریانې پیدا کېږي د دې دپاره هم ویکسینز شته. عموما ماشومانو ته ټیکې کوي که نه؟ ماشوم چې پیدا شي هسپتال کې ورته ټیکې وغیره کوي. انفیکشن کین بی اوایډډ، د انفیکشن نه مونږ ځان ساتلی شو، د دې بیماري د پیدا کېدو نه مونږ ځان ساتلی شو. په څه سره؟ بای ابزروینګ کلینلینس، د صفایۍ په خیال ساتلو سره. که مونږ خپله صفایي کوو مونږ د دې انفیکشن نه ځان ساتلی شو. ابزروینګ اسلامیک ویلیوز اف واشینګ هینډز بیفور اینڈ آفټر ایټینګ، د اسلامي تعلیماتو باندې عمل کول. بیفور اینه مخکې د خوراک نه، اینډ آفټر او وروسته د خوراک نه. د خوراک نه مخکې هم لاس وینځل، د خوراک نه وروسته هم لاس وینځل. اسلام مونږ ته دا وایي که نه چې داسې کوئ. په دې سره مونږ انفیکشن نه ځان ساتلی شو. دغسې آفټر اټینډینګ ټایلټ، د ټایلټ تلو نه پس چې کله مونږ ټایلټ اټینډ کړو، باتروم واشروم ته لاړ شو، د هغې نه واپس راوځو نو پکار ده چې مونږ خپل لاس صفا وینځو. برشینګ ټیت، خپل غاښونه برش کول. ټیکینګ ریګولر بیت، ریګولر په باقاعدګۍ سره لامبل، خپل بدن صفا ساتل. کیپینګ ایډیبلز کورډ، د خوراک څیزونه پټ ساتل. اینډ کیپینګ هومز ټایډي، او کورونه صفا سوتره ساتل. کین سیو، دا مونږ بچ کولی شي فرام انفیکشن اف وایرسز بیکټیریا اینډ فنجای. د وایرس او د بیکټیریا او د فنجای د انفیکشن نه دا مونږ بچ کولی شي. نو دا انفیکشن اف مایکرو ارګانیزم دی. د خوردبیني جاندار نه چې کوم انفیکشن پیدا کېږي هغه دی. یو ځل بیا ورته ګورئ انفیکشن داسې شی، ان انفیکشن از ا کنډیشن، انفیکشن یو داسې حالت دی ان وچ ا ډیزیز کازینګ مایکرو ارګانیزم چې په دې حالت کې یو بیماری پیدا کوونکی خوردبیني جاندار انټرز د باډي اف ان ارګانیزم، د یو جاندار بدن ته ننوځي، د بل جاندار بدن ته ننوځي اینډ سټارټ ګرووینګ دیر، او دغلته ګرووینګ شروع کوي، دغلته غټېدل شروع کوي. دس گروث اف مایکرو ارګانیزم، د دې مایکرو ارګانیزم دا گروث چې دی، دا غټېدل چې دی، دا سیوا کېدل چې دی، کازز دا پیدا کوي ډیزیزز ان د باډي، د انسان په بدن کې بیماریان یا په بدن کې بیماریان پیدا کوي. کرسټلز اف وایرسز، د وایرس قلمونه اینډ سپورز اف بیکټیریا، او د بیکټیریا تخم یا سپور چې کوم دی، اینډ فنجای، د بیکټیریا او د فنجای د تخم چې کوم دی، ار پریزنټ، دا موجود ان ایر، په هوا کې، واټر په اوبو کې، سایل په خاورو کې ایټسټرا وغیره وغیره. ویر ایور چرته چې د فایند دوی عمومي سوټیبل انوایرمنټ، یو موزون
ماحول یا یو مناسب ماحول د سٹارټ گرووینګ دا گرووینګ شروع کوي غټېدل سیوا کېدل شروع کوي کاز انفیکشنز پیدا کوي مطلب بیماریانی پیدا کوي ډیزیزز اینڈ ډیکمپوزیشن بیماریانی او ډیکمپوزیشن تحلیل کول ورستول څخه کول د انټر اور باډي دا زموږ بدن ته داخليږي ناٹ اونلی تھرو نوز ماوث اینڈ وونډز نه صرف د خولې پوزې او زخمونو په ذریعه سره بټ آلسو along with contaminated water د ګنده اوبو سره هم زموږ د ګنده اوبه چې موږ وڅښو دا هم زموږ بدن ته داخليږي یا ګنده خوراک وکړو د هغې سره هم بدن ته داخليږي our body has the power to kill infectious organisms زموږ په بدن کې دا صلاحیت شته دا طاقت شته چې دا بیماری پیدا کوونکي جاندار ووجني قتل یې کړي ختم یې کړي this power to control germs is called immunity this power دا طاقت to control چې کنټرول کړي germs is called immunity دې ته موږ څه وایو دې ته موږ immunity the natural power of the body to control germs is called immunity دی قدرتی صلاحیت ته مونږه قدرتی دفاع وایو ټو انکریز امیونټي د دې صلاحیت د دې قدرتی دفاع د زیاتولو دپاره اف د باډي د بدن ویکسینیشن از ډن ویکسینیشن ویکسینز دا کولی شي هیو یو سین پیپل اراؤنډ ګیوینګ پولیو ویکسین ټو کډز انډر 5 ایئرز اف ایج آیا تاسو چېرته داسې خلک لیدلی دي چې هغه د 15 کالونه د وړو ماشومانو دپاره د پولیو قطرې ورکوي یا د پولیو ویکسینز ورکوي سیملرلی دغه شانتي کې ویکسینز اگینسټ مینی وایرل اینډ بیکټیریل ډیزیزز آر آلسو اویلیبل د بیکټیریا او د وایرس نه پیدا کېدونکې ډېر شی بیماریانې شته چې د هغې دپاره ویکسین شته انفیکشنز کین بی اوایډډ د انفیکشن نه مونږ ځان ساتلی شو اوایډډ مین دور کرنا خود کو بچانا مونږ ځان د دې نه ساتلی شو بای ابزروینګ کلینلینس د صفایۍ په خیال ساتلو سره په صفایي کولو سره مونږه د دې انفیکشن نه ځان ساتلی شو ابزروینګ اسلامک ویلیوز د اسلامي اقدار یا اسلامي تعلیمات په دې باندې عمل کول اف واشنګ هینډز د لاسونو وینځل بیفور مخکې اینډ افټر ایټینګ او وروسته د خوراک نه مخکې وروسته اینډ افټر اټینډینګ ټایلټ او د ټایلټ د اټینډ کولو نه مطلب ټایلټ ته د تلو نه پس مونږه او د روټۍ د خوراک نه مخکې وروسته مونږ لاس په صابون باندې ووینځو د دې انفیکشن نه مونږ ځان ساتلی شو دغسې برشنګ ټیت د غاښونو برش کول یا مسواک کول برش پرز نه دی مسواک کول ټیکنګ ریګولر بیت باقاعدګۍ سره لامبل کیپینګ ایډیبلز کورډ د خوراک سیزونه پټ ساتل اینډ کیپینګ ہومز ټایډي او کورونه صفا ساتل کین سیو اس فرام انفیکشنز اف وایرسز بیکټیریا اینډ فنجای د وایرس او د بیکټیریا او د فنجای د دې انفیکشن نه د دې بیماری پیدا کېدو نه مونږ بچ کولی شي نو دا نننی سبق و مایکرو ارګانیزم چپټر ختم شو امید لرم چې پوه شوی وئ څه و فیډبیک کې تاسو ویلی شئ د الله په امان